کله کله شیطان د انسان په زړه کې وسوسه پیدا کی د عقیده متعلق چې دا عقیده نشته. کله کله شیطان د انسان په زړه کې دا وسوسه پیدا کی د ګناه متعلق چې دا ګناه نشته. او کله دا وسوسه پیدا کوي چې هغه نه د عقیده سره تعلق وي نه د ګناه سره تعلق وي بلکې کار مباح وي جایز وي. خو شیطان وسوسه ځکه پیدا کوي چې د انسان زړه دا دغه عمل نه په سایډ باندې شي، دا دغه نیک عمل نه دغه شبهات او دا وسوسه پیدا کوي چې دا انسان صحیح طریقه باندې دا عمل نه وکړي، دا نیک کار نه وکړي. نو اوله خبره دا ده چې کله شیطان د انسان په زړه کې وسوسه پیدا کوي د عقاید متعلق. اوله عقیده دا ده، ډېر مثالونه دي. مثلا الله تعالی ذات داشته، شیطان وسوسه پیدا کړ چې الله تعالی ذات نشته. یا مونږ الله تعالی یو منو، شیطان وسوسه پیدا کړ چې الله تعالی یو نه ده، الله تعالی ډېر دي. دا د شیطان یو وسوسه ده چې هغه د انسان په زړه کې پیدا کوي د عقیدې متعلق. مونږ الله تعالی منو نظام کائنات جوړولو لپاره چې دا د دنیا نظام چې جوړ شوی ده د الله تعالی جوړ کړی ده، او مونږ الله تعالی یو منو د نظام کائنات چلولو لپاره. کچیرته مونږ الله تعالی نو منو د دنیا نظام جوړېدلی نشي. کچیر مونږ الله تعالی یو نو منو د دنیا نظام چلیدلی نشي. کچیرې الله تعالی یو نه زیات وي نو یو خدای به وایي د نظام د داسې چلیږي، بل دی وایي د نظام د داسې چلیږي، نو درهم هر شی به تباه شي. نو کچیرته مونږ الله تعالی ذات نو منو د دنیا نظام جوړېدلی نشي. کچیرې مونږ الله تعالی ذات منو خو یو نو منو د دنیا نظام چلیدلی نشي. د جوړولو لپاره الله تعالی به مونږ منو، د چلیدلو لپاره به الله تعالی مونږ یو منو. نو دا مطلب دا ده چې الله تعالی ذات هم شته او الله تعالی یو هم شته. داسې رسالت متعلق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رسالت متعلق شیطان د انسان په زړه کې وسوسه پیدا کوي، ختم نبوت متعلق وسوسه پیدا کوي، د قیامت متعلق حشر نشر متعلق وسوسه پیدا کوي، د عقاید نه دي دا داسې د جنت متعلق، د جهنم متعلق، توحید متعلق، رسالت متعلق، قرآن کریم متعلق قسمه وسوسه پیدا کوي چې دا انسان عقیده خراب شي. نو دې باره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي وای تاسو خپل عقیده صحیح ساتئ، چې ترڅو پورې تاسو عقیده صحیح وي د شیطان شکوک، د شیطان شبهات، وسوسه، خیالات د تاسو ایمان کله هم نشي خرابولی. ایمان تعلق دې سره د خپل عقیده مضبوطه، بس عقیده دې مضبوطه شي که شیطان ډېر قسمه وسوسه تاسو ته مخته کی نو دغه وسوسو په وجه باندې تاسو ایمان کله هم نه خرابېږي. بیا بعض خلک دا وایي چې شیطان ماته نن عجیبه وسوسه په ذهن کې راواچوله، دې د وجه نه خو زه کافر شوم، دې د وجه نه خو زه بې ایمانه شوم، دې د وجه نه خو زه شیطان شوم. نه، داسې کار نه ده. صرف وسوسو باندې انسان نه کافر کېږي، صرف وسوسو باندې انسان شیطان کېږي نه، بلکې د باره کې دا خبره بیان شوې ده چې کله انسان په خپل زړه سره، خپل ژبه سره او په خپل ایمان سره، عمل سره، کار سره د سړی مؤمن وي نو که انسان ډېر قسمه وساوس، شبهات، خیالات د په ذهن کې واچوي نو د هغو په وجه باندې سړی د ایمان نه کله هم نه وځي. دوم نمبر دا خبره ده چې شیطان انسان په زړه کې وسوسه اچوي د ګناه متعلق. شیطان دا خیال پیدا کی چې ګوره دا ګناه نه ده. یو سړی داسې ده چې هغه په ذهن کې دا خیال پیدا کی چې ته بد نظري وکړه، دا خو د ګناه کار نه ده. یا شیطان دا خیال پیدا کی چې ته نعوذ بالله زنا وکړه، دا خو د ګناه کار نه ده. یا شیطان دا خیال وسوسه پیدا کی چې نعوذ بالله ته د چا غیبت وکړه، ته د چا حق وخوره، ته بد نظري وکړه، یا ته دا غلط کار وکړه، دا خو د ګناه کار نه ده. دا د شیطان وسوسې دي، دا د شیطان خیالات دي. نو دې باره کې الله تعالی فرمایي وایي که چېرته د انسان په زړه کې صرف د ګناه خیال راشي، د ګناه عزم او د ګناه عمل نه وي، صرف خیالات وي، نو د خیالاتو باندې الله تعالی د انسان مؤاخذه نه کوي. الله تعالی فرشتو ته دا نه وایي چې د انسان ګناهونه ولیکه، بلکې دا فرق ده
چې کله یو انسان د نیکی کار اراده وکړي فرشتي فوراً د انسان ثواب لیکي اگر چې وسه پورې کار نه کړي خو بیا هم هغه ثواب ورته ملاويږي او که یو انسان د ګناه د کار اراده وکړي صرف په اراده باندې فرشتي هغه ګناه نه لیکي بلکې چې کله پوخ عزم وکړي چې دا کار زه خامخا کوم هیڅ رکاوټ نشته یا کار وکړي فرشتي د انسان ګناهونه لیکي دا سه الله تعالی فرمایي چې صرف محض په شکوک شبهات او وسوسو خیالات باندې دا انسان ګناهونه نه لیکي فرشتي دا الله تعالی مؤاخذه د سړی نه کوي بلکې چې کله هغه عمل وکړي بیا دا انسان دغه عذاب مرتکب جوړ شو د ګناه ارتکاب وکړي دغه وجنه هغه انسان ته سزا ورکوي او دومره خبره ده چې دغه فورا علاج شي ده د تا په ذهن کې خیالات راځي شکوک شبهات راځي الله تعالی طرف ته رجوع کوه یا الله د ما په ذهن کې شیطان دا خیالات اچوي دا شکوک اچوي دا وساوس پیدا کوي یا الله ما خود دغه وسوسو نه بچ او داسې زه دغه وسوسو نه یا الله پناه غواړم ما دغه ګناهونو نه بچ په مازه کې خیالات راځي فورا د مازه طرف ته توجه وکړه د ګناه خیال ته راځي فورا الله تعالی طرف ته توجه وکړه د ګناه کار پرې داسې چې کله خیالات راځي خیالات په پرېږدوي الله تعالی طرف ته رجوع کوي نو ان شاء الله یو وخت په داسې راشي چې تبع عمل کوي ته په عمل کې به بالکل خیالات هم نه درم نمبر وسوسه تعلق نه د ګناه سره شته نه د عقیدې سره شته بلکې مباح کار ده دغه هغه وسوسه چې کومه دی په باندې نه انسان الله تعالی نسی او نه داسې چې دغه عقیده خرابېږي بلکې مباح کار ده خو شیطان په داسې جایزو کارو کې بیا هم وسوسه زکه ورچوي چې د شیطان مقصد دا وي چې زه په څه طریقه باندې دا انسان د عبادت نه په سایډ باندې کوم زه په څه طریقه باندې دا انسان په اطاعت کې په لمانځه کې رکاوټ پیدا کوم دا الله تعالی طرف ته متوجه د المنځ کوي او شیطان خیالات راشي د ګناه کار خو نه ده د نیکی کار منځ کې رکاوټ وسوسه پیدا کی چې د انسان او د الله تعالی په منځ کې رکاوټ پیدا شي په صحیح طریقه باندې عبادت نه وکړي دا د شیطان مقصد او د باره کې داسې مثالونه ډېر زیات دي مثلا یو انسان ده په لمانځه کې د شاک یا د خوراک سوچ پیدا شي یا په لمانځه کې د خپلو ماشومانو د خپلې ښځې دا خیال پیدا شي یا په لمانځه کې د تجارت کاروبار متعلق داسې خیال پیدا شي نو کاروبار د ښځې د بچانو متعلق سوچ دا د ګناه کار نه ده خو د شیطان مقصد دا وي چې زه په څه طریقه باندې د انسان په عبادت کې رکاوټ پیدا کړم نو په داسې اختیارات چې کله انسان ته راځي په دا باندې د الله تعالی د طرف نه هیڅ گرفت نشته هیڅ پکړ نشته دا ټول کارونه غیر اختیاري دي او غیر اختیاري کار باندې الله تعالی انسان کله هم نه نسی چې کله سړی داسې وي چې په خپل اختیار سره یو سوچ پیدا کړي المونځ کوي په لمانځه کې د نن خپل سوچ دا وي چې زه دا کار په دغه کار باندې زه یو سوچ وکړم یا یو خیال د خپل ذهن ته راواچو یو وسوسه د خپل ذهن ته راواچوله په دا باندې الله تعالی مؤاخذه کوي نو هغه وساوس په باندې الله تعالی مؤاخذه نه کوي چې هغه غیر اختیاري تر باندې وي شیطان دی طرف نه وي نو په کار دی چې هر انسان داسې خیالات باندې فکر کوي چې دا ز خپل پیدا کوم که شیطان پیدا کوي نو داسې اختیارات باندې الله تعالی انسان کله هم نه نیسي چې لمونځ کوي الله اکبر وای نو فورا سوچ دماغ زړه دا د لمانځه طرف ته متوجه ثنا وای د ثنا په معنا باندې غور او فکر کوه الله تعالی حمد تعریف بیانې چې په باندې غور او فکر کوه داسې د جهنم د جنت د انعامات او د سزا متعلق آیات وي هغه باندې غور او فکر کوه د قران کریم په معنا باندې غور او فکر کوه چې الله تعالی سره زه کوم خبره کوم الله تعالی ماته څه وایي زه الله تعالی ته کوم جواب ورکوم په دا باندې غور او فکر چې کله انسان شروع کی ان شاء الله په لمانځه کې به دا انسان د خیالاتو نه بچي غلط خیالات غلط شکوک غلط وساوس دا به انسان ته کله هم ناراضي نو دغه دا علاج ده چې کله هم په لمانځه کې خیالات تر ترازي یا په نیک کار کې خیالات تر ترازي نو فورا الله تعالی طرف ته رجوع کوه په لمانځه کې وي تلاوت ته رجوع کوه سوچ په کوه په لمانځه باندې سوچ کوه چې الله تعالی ماته څه بیانوي زه الله تعالی ته کوم خبره بیانوم نو ان شاء الله یو وخت په داسې راشي چې
د دغه شکوکو نه د دغو شبهاتو نه وساوسو نه د دغو خیالاتو نه به ته بالکل په امن او په حفاظت کې شي